بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ژوندۍ کې چې مونږ سره کم انسانانو ملويږي مونږ له خامخا څه سبق راکړي یا مونږ له سبق اخلي یا مونږ له سبق راکړي. دا چې کله مونږ له سبق راکړي دا د څه سبق مونږ له راکړي دا مونږ له خپل رویه باندې په خپل اخلاق باندې داغه پاغه اټیټیوډ باندې مونږ ته داغه نه سبق ملويږي چې داغه رویه مونږ سره څنګه ده او هغه مونږ سره څنګه اخلاق ساتي او آیا زماغه په کار راځي کنه راځي. نو کله سبق راکړي او کله ما نه سبق واخلي چې سبق را لراکی دا زماره پر ایکسپیرینس شو او دا ایکسپیرینس ځان سره په جیب کې کېده دا بس تاسو په کار راځي. هغه وجه څه ده دا هغه وجه دا چې نن تاسو د دې کس د ظرف پته ولګیدا نن تاسو د اټیټیوډ پته ولګیدا نن تاسو د رویه او د اخلاقو پته ولګیدل چې دا د کم لیول دی دا په سانو بو کې دی. آیا په د باندې بیا ز سبا دا بوج ورچول شم کنه شم ورچول کپه بوج ورواچو مدي او چتول شي کني شي چتول. نو دا سبق چې کلم مونږ ته سو کم راکې دا خپ کولو زړه باندې اخلي دې ته مخه بکیږي. دا دنیا ده په دې کې به د هر رنګ خلکو سره تاسو واسطه راځي. خپل منزل او خپل مقصد پیژندل پکار دي. په دې کې چې مونږ ته کم هزل زین پزل راځي دا مخې ته چې کلم رااله په دې باندې خوشاله شي ځکه په دې باندې بس تاسو ازمایش کیږي او په دې باندې تاسو د مرګرو ازمایش کیږي په دې باندې تاسو د رشتہ دارانو د خپل خپلوانو د عزیز او قارب داغي ازمایش هم شروع دي. که کله د یو وخت راغی نو په دې باندې خپکیدل نه دي پکار بلکې دا چیلنج په تور باندې قبول پکار دي ځکه چې کلم داسې سچویشن په انسان په ژوندۍ کې راځي نو هغه الله پاک ازمایي. نو د ازمایښت لپاره خدای پاک په مونږ باندې باز داسې خبرې او کارونه راولي چې په هغه کې مونږه د ظرف معلوم شي زمونږ صبر معلوم شي زمونږ شکر معلوم شي او الله پاک په صبر او په شکر باندې خوشاله او بریالی وسه. الله پامان.